تاسو ته به څنګه پته لګي چې ستاسو رشتہ دار په تاسو پسې شاته خبرې کوي؟ د کس چې دی دا سوال کړی دی او جواب چې دی دی ورسره هم لیکلی دی. تاسو ته به هم راغلی په فیسبوک کې نن سبا دا پوسټ چې دی ډېر زیات وایرل دی او چلیږي هم. نو تاسو ته به څنګه پته لګي چې ستاسو رشتہ دار چې دی هغه په تاسو پسې شاته خبرې کوي او ستاسو خپې چې دی دا شاته وایي؟ نو جواب چې دی د ورسره دلته کې لیکلی دی وایي دا به تاسو داسې معلوموئ چې کم ماشومان چې دي هغه منافقت چې دی هغه نه کوي، خو لوی چې کم دی هغه منافقت کوي. که هغه ستاسو سره ملاویږي نو هغه به ستاسو سره په خوشحالۍ ملاویږي او په زړه کې به د هغه نور صحیح. خو که تاسو ماشومانو ته وګورئ نو ماشومان که ستاسو سره ملاویږي او مشران ورته خبرې کوي او د هغو په زړه کې صحیح نو هغه به ستاسو سره چې دی په خوشحالۍ نه ملاویږي. نو دلته کې د کس لیکلی دي چې دا تاسو د ماشومانو نه چې دی معلومولی شئ ستاسو چې کوم رشته دار دي او د هغو په کور کې ماشومان دي نو تاسو د هغو هغه تندو ته ګورئ او د هغو د خبرو اترو ته ګورئ چې هغه ستاسو سره په خوشحالۍ باندې ملاویږي که نه ملاویږي. که هغه ستاسو سره په خوشحالۍ نه ملاویږي نو بیا به ستاسو دغه رشته دار چې دی په تاسو پسې شاته چې دی خبرې به کوي. که هغه ستاسو سره په خوشحالۍ باندې ملاویږي نو بیا به ستاسو دغه رشته دار چې دی دا په تاسو پسې شاته چې دی خبرې به نه کوي. نو نن سبا چې دی دا پوسټ ډېر زیات وایرل دی او په دې کې یو غټ سبق هم دی. اکثر ځینې رشته داري په خلکو پسې شاته خبرې کوي او ماشومان چې دی هغه ورسره نازي. نو د دې ماشومانو په دې زړه کې چې دی دغه نفرت ور اچولی کېږي. نو هر کله که ستاسو د خپل رشته دار د خپل ورور عزیز سره نه لګي یا د نور چا سره نه لګي نو د خپلو ماشومانو د مخې چې دی دا قسمه خبرې مه کوئ. ځکه که تاسو دا قسمه خبرې کوئ نو هغه چې دی ستاسو د هغې رشته دار د ورور عزیز سره چې دی هغه به په خوشحاله زړه باندې چې دی نه به ملاویږي بل چې هغه ته به مخامخ هغه خبرې چې دی دا به هم کوي. نو کوشش کوئ که ستاسو د خپلو سره نه لګي نو د خپلو ماشومانو چې دی دا خبرې د هغو مخې مه کوئ بل چې د هغو په زړونو کې چې دی دغه نفرت مه ور اچوئ. که ستاسو نه لګي نو هسه خبره نه ده خو خپلو ماشومانو ته مه وایئ چې د پلاني کره مه ځئ د پلاني سره چې دی مه میلاویږئ. ځکه که دغه شانتې ورته تاسو وایئ نو د وړوکال نه به د هغه په زړه کې چې دی دا نفرت به ور واچولی شي او چې دی لوی شي نو د ده په زړه کې چې دی هم به دغه نفرت چې دی دا پروت وي او د خپلو سره چې دی د ده به ټول عمر له نه لګي.